وریږي تم لندن شوا کډوالی جنې د وطن ارمان کوینا بورجل دی وته پکې نوې شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی زړه ته نږدې ملګرو داسې ده چې عمران دیوانه د هغه نه د باندې شعرونه اورم خو وایې اورئ د هغه ځینې خلک په رښتیا دیوانه وي ځینې خلک په رښتیا شعر لیکي عمرانه څنګه یاره شعر راته ووایه سرجي وې یو څو شعرونه به ووایم بیا به یو غزل ووایم په شاړو دشتو باندې کر غواړي و ژوند تېرول هم لوی هنر غواړي زما د دوه سترګې نور هېڅ نه غواړي و ګله دیدار ستا د بشر غواړي خدایه په مونږ کې اتحاد پیدا کړي وړوم به نور څه خو بس نظر غواړي وی هسې نشي ساز او سور هم په څه کېږي و دا زخمي زړه به ټکور هم په څه کېږي وی چې څه نه خورې بدبو نه درومي د خولې نه او مختورنو ته پیغور هم په څه کېږي وی ما تشپاڼی به څوک څه ځان پورې پرېږدي ما تشپاڼی به څوک څه ځان پورې پرېږدي و دوه یاران خو رور او رور هم په څه کېږي وی چې وجود دې ورله ورکړو د ګل پاڼې نو لویه خدایه لو لور هم په څه کېږي وی بېغیرته راته مه وایه پښتون یم و زوروره یاره زور هم په څه کېږي وی خلک وایي دیوانه دې نه پوهېږي و روغه خلکه کلی کور هم په څه کېږي بل وایه دیوانه مهرباني سره شعر دی وی د هسې نه چې محبت نشته او محبت شته زمونږ قسمت نشته ښکلو د یو بل سره مینه کوي او د دې نه غوره عبادت نشته بیا به دولت وي خو جانان به نه وي اوس چې جانان شته د دولت نشته د ښکلو مینې ته هنر پکار دی او په مونږ کې دومره سیاست نشته شعر دی منصور صاحب اخیری یو شعر به وایي هر چا ته مه کوه زما د سادګۍ خبرې او په خپله خانده کلی کوره پورې مه خانده وسلام هر چا ته مه کوه هر چا ته مه کوه زما د سادګۍ خبرې او په خپله خانده کلی کوره پورې مه خانده یا وی د خپل د بل وطن د دانشورو ناسته خوند نه کړي د بل وطن د دانشورو ناسته خوند نه کړي و د خپلې خاورې لیوني په سړي خلی وی عجیبه چل دی نه څه جان او نه پهچان سره و د ښکلي ښکلي قدرتي په سړي خلی نه لیوانه ولې د داسې لرې غو لرې ګرځې دنیا نه ما ولیدې د وختي کله سترګو کې اوښکې راځي کله بلا مایوسه کېږي ولې نه سرجي خاص مسله خو نشته ده اوس هسې کله وارې خپل مرض د وجې نه لږ داسې څه چل دی ده لږ ذهني کمزورتیا یې د وجې نه داسې ته خو هم ښه لیونی په ځان پوهېږي چې ټیک نه یم نو دومره خو پوهېږو په ځان باندې نه الله دې ښه ساته او بل را چې مړه ژوند به کوو کار څنګه دی څنګه د خیال دی بلکل بلکل او ښه به یې کوو انشاءالله هر څنګه چې دی او څه ورته وایي بیا چې هم دنیا نیمګړې ده که څوک ښه دی که څوک بد دی ځي به او د یو څو ورځې ژوند دی یو څو لیجې دي تېرې به شي ما یو شعر دی ما نه خو شعر دی خو هغه مقصد هم دا چې شکر دی چې دا ژوند د چا انتظار نه کوي که نه زه خو به یې وجلی وم که نه لکه خو هر طریقې ترې کېږي که نه هر څنګه تېرېږي منصور صاحب تاسو که یو هغه غزل ووایې مهرباني به وي تاسو ووایې لو کولی شم که څه نور یا دیوانه راته فرمایش وکړو
د وختي نه لګیا یم چې د ده څه خواهش پوره کړم. نو په اولني ځل باندې کله مې ورته ویل چې روټۍ وخورو، کله مې چې اوبه څښو، خو داسې ونه منل. خو د غزل فرمایش یې وکړو نو چې بس هغه ورته وویم وارې چې هغه خبر زما په سترګو کې د سواله نه وه. هغه خبر زما په سترګو کې د سواله نه وه. هغه مینه وه خو مینې ته لیواله نه وه. زبردست. یا به په ما پسې خفه او یا به بل څه چلو، یا به په ما پسې خفه او یا به بل څه چلو، خو چې ډولۍ ته ورختله نه خوشحاله نه وه. زبردست. ګېډۍ وړی شم لو کولی شم په ګوټ کې ښه یم، ګېډۍ وړی شم لو کولی شم په ګوټ کې ښه یم، زما واسې په نصیب کې کلیواله نه وه. هغه هوښیاره وه د مخکې نه ډاډه اوسېده، هغه هوښیاره وه د مخکې نه ډاډه اوسېده، هغه چې تله هغه زما په رنګ بدحاله نه وه. ما ته اکثر به یې خندل چې بنګړي چاله اخلي. ته په مخه بیا په هر شعر جاړې که نه یار. ګلاب ګلاب ځواني درله د کومې راوړم، په خپلو لاسو خو به سترګې درله تورې کړمه، هغه د سترګو روښنایي به له د کومې راوړم، د رنګارنګ پټو کور به درله ډک کړم، خو هغه د پیغو تندرستي درله د کومې راوړم، جمر پیزوانه میخه کې به درله هم راوړم، خو هغه نه یم درته مړه، نه یم نه. نو منصور دې پوهه که څه دردي د زړه د تسکینه کینې نو دا لیونی فکر به یې مړه کي درنه